د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د صحابه مو چې کله پیغمبر علیه السلام نو خلکو له باغې چې کم نه پتوې ورکول جوابونه به ورکول لکه کم خلکو لکه هغه په اول نمبر کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به حضرت عثمان به عبدالرحمن بن عوف به عبدالله بن مسعود به عمار بن یاسر به زید او به ابو درداء رضی الله تعالی عنهم او به عمر بن خطاب او سره علی بن ابي طالب او ابي بن كعب معاذ بن جبل حذیفه او سلمان ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهم در صحابه کرامو چې دی به د نبی له صلوات و سلام په دور کې چې کله به رسول الله غیر موجود او چا به تپوس د مسلې وکړو نو دی به خلکو له جوابونه ورکول او دارسې خلکو چې مسله مته صحیح معلومه وه اسې مسله به خلکو ته نه بیانوله لهذا موږ تاسو له هم دین یادول پکار دي چې په ښایسته ښکلي دین باندې وچلي